أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د سیرت نبوی صحیح سیرت نبوی درسوننا دلوی الله په مدد سره څلورم لمبر درس دی او کوم درس کوم سیرت چې موږ هغې ته محتاج یو د هغې زده کولو ته او په هغې باندې ځان پویولو ته وجه دا ده چې د هغې په وجه زموږ ژوند کې تربیه موږ ته میلاویږي، د هغې په وجه باندې زموږ اخلاق صحیح کیږي، د هغې په وجه زموږ عبادات صحیح کیږي، د هغې په وجه باندې زموږ معاملات برابریږي، د هغې په وجه باندې زموږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه محبت سوا کیږي. ځکه د یو چا سره چې ستا مینه ډېرېږي او محبت دې ورسره سوا کیږي نو د هغه په تعارف او ډېر پیژندلو سره چې ته هغه وپېژنې چې ده کې څومره ښکلي صفات دي، که هغه د مشرق نه وي او که د مغرب نه وي او د هرې لرې علاقې چې ښکلي او د ایمان او د تقوا صفات پکې د هغې په وجه الله ستا زړه کې د هغه مینه او محبت اچوي. او دا یوه خبره زه ډېر کوم او تکراروم څو ځایه مې دا خبر کړې بیانونو کې چې پنجاب کې یو عالم و د هغه ما ته یو 15 کاله مخکې چا صفت کړی و او ما لیدلی هم نه و، مړ دی، اوس به یې د بدن هډوکې هم خاوري او ادیرو قبرونو کې پروت دی، خو ما ته یې چا صفت کړی و چې ډېر ښکلی او نیک او تقوادار حلال خور انسان و او از ما زړه کې الله د هغه مینه اچولې ده، ما لیدلی هم نه دی او کومې علاقې دی او الله عالم دی چې کله هم دعا کوم نو دعا کې ما ته مخې ته ودرېږي او ما ته وایي چې ما ته هم دعا وکړه. او مونږ کمزور او عاجز بندګان یو د الله ډېر، خو د نیکو صفاتو په وجه باندې ستا زړه کې الله د هغه انسان محبت سوا کوي. سیرت کې چې کله مونږ د الله نبی ډېر صفات وپېژنو او د هغه ډېر ښکلي خویونه او شان وپېژنو زموږ زړه کې د هغه نورم تعظیم راځي، د هغه سره نورم مینه راځي. کوشش دا کوو چې خپل شکل هغسې برابر کو، کوشش دا کوو چې خپل لباس هسې برابر کو، کوشش دا کوو چې خپل اخلاق هسې برابر کو، کوشش دا کوو چې خپل عبادتونه هغه په شانته برابر کو، کوشش دا کوو چې د ژوند مقصد او هدفونه هغه څه وګرځو کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ګرځولي وو. دیو جنا څلورم درس د سیرت کې به انشاءالله 3 خبرې کوو د لوی الله په مدد سره. یوه خبره به دا وي چې د نبي علیه السلام نکاح خدیجې بیبي سره، الله نبی چې نکاح وکړه د خدیجې بیبي سره د هغې متعلق خبره. او دویمه خبره به کوو ارهاصات البعثه ورته وایي، د نبي علیه السلام د پیغمبرۍ نه مخکې د دې نه چې پیغمبر شي هغې نه مخکې څه علامات او نښې الله نبی کې موجودې وي چې دا به پیغمبر او نبی جوړیږي. او دریمه خبره به انشاءالله کوو بشارات الانبیاء بنبوت محمد صلی الله علیه وسلم، چې مخکینو انبیاء علیهم السلام هم زمونږ د نبی د نبوت او د پیغمبرۍ زیری ورکړي خپل امتونو ته.
او دای ویلو چې آخري نبی برازي او دای نوم دی او دای خوینه او دا صفات دی. اولنی خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح د خدیجه بیبي سره. خدیجه بیبي یو عظیمه او اوچته بیبي وه او پاک دامنه بیبي وه او د پاک دامنی او د عفت او د خس خوی صفت او علامه نخی دا ده چې الله خپل آخري نبی ته په نکاح سره نصیب کړی ده او نبی ته الله نکاح کې هغه بیبیانې نصیب کوي کومې بیبیانو کې چې ایمان او کمال او دارنګه او عفت او پاک دامنی او دای لویه نښه ده د خدیجې بیبي د ښه سړیتوب چې ښه بیبي او ایمانداره بیبي وه. او خدیجه بیبي هغه بیبي ده چې الله دې ته سلام را لېږلی دی او جبریل امین راغلو نبی علیہ السلام ته غار حرا کې او ورته وی چې هغه د خدیجه ده را روانه ده او تا ته لاس کې ترکاری نیولې او را روانه کړې ده او خدیجه را روانه ده او الله زه رالیږلی یم الله وی چې زما سلام خدیجې ته ورسوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدیجې بیبي ته د الله سلام رسی. الله اکبر. چې کوم انسان ته د الله سلام ملاو شي دا بلا څومره عظیم انسانی، دا بلا څومره اوچت انسانی، د سره به د الله څومره مینه یي، دی کې بلا څومره پاک دامنی، دی کې بلا څومره ایمانداری او اخلاصي، دی کې به د الله سره څومره مینه یي، دی کې به د الله د نبی سره څومره مینه یي، دی کې به څومره د قربانۍ جذبه د الله د دین لپاره. نو کله چې د الله نبی هغې ته د الله سلام وویلې نو خدیجې بیبي ویلې ان الله هو السلام، الله خپله سلام ذات دی. داسې ونه وی چې وعلیه السلام، داسې وی ان الله هو السلام، الله خپله سلامتیا ورکوونکی ذات دی. هغه بیبي ده او زمونږ نبي ته ډېره ګرانه وه. نو دې سره د الله د نبي هغه نکاح د دې نومو خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها او خلکو منځ کې دا مشهوره ده چې نبی صلوات والسلام چې تجارت باندې تلو خپل تر سره شام ته او الته یو راهبو او هغې نه مخکې د خدیجې بیبي تجارت کې به ګټه وټه ډېره راتله وی او مشهوره دا ده ډېره زیاته چې یو غلام میسره چې کوم میسره غلام او نبی علیہ السلام د نکاح نه مخکې د خدیجې په تجارت کې خدمت کولو کار کولو. کله به چې نبی علیہ السلام لارو قافلې سره تجارتي قافلې سره هغه کې به ګټه وټه ډېره کېده. وی هغه غلام خدیجه کونډه وه او هغه غلام خدیجې ته پیشکش وکړو چې د دې نبي سره د محمد سره نکاح وکړه صلی الله علیه و آله وسلم. دا خبره مشهوره ده خو لیکن دا سند په لحاظ سره صحیح خبر نه ده. اگر که ډېره شهرت یافته ده او ډېره مشهوره ده خلکو منځ کې. مونږ یوه خبره کړې وه مخکې چې د یو شي ډېر شهرت دلیل نه دی په دې باندې چې دا به سند لحاظ سره صحیح او شهرت دلیل د صحت نه دی او نه شهرت دلیل د فساد نه دی او د باطلوالي نه دی. خو نبی صلوات والسلام خدیجې بیبي سره چې کومه نکاح شوې ده او هغې کې صحیح روایتونه هغه څه دي هغه دا دي چې خدیجې بیبي سره د الله نبی نکاح وشوه او مخکې د نبوت نه ورسره نکاح وشوه، پیغمبرۍ نه مخکې لا نبی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم. او خدیجه د مال په لحاظ سره ډیره مالداره بیبي وه
سیده او سرداره بیبي وه. ډېرو اوچتو اوچتو خلکو به د دې رشتې لپاره سوال جواب رالیږلو، خو دې به ورسره رشته نه کوله. خو چونکې زموږ نبي د نبوت او پیغمبرۍ نه مخکې هم په صداقت او امانت باندې مشهور و. په دې مشهور چې دا صادق او رښتینه انسان دی، او دا امین او امانتګر انسان دی، او دا عفت او عفاف او پاک دامنۍ والا انسان دی. او انسان طبیعت دا دی چې هغه صادق انسان خوښوي. رښتینی انسان دروغجن د هر چا بدی شي. دروغ په هره معاشره کې منفور شی دی، نفرت والا شی دی. خیانت په هره معاشره کې نفرت والا شی دی. او دارنګه فحاشي او عریانی او بدکاری په هره معاشره د مسلمان کې بد او دارنګه منفور شی دی دا. او حتی عربو کې اسلام نه مخکې هم داسې خلک و معاشرې وي چې هغوی به فحاش او بدکار او زناکار انسان بد ګڼلو. هغوی معاشره کې عفیف پاک دامنه سړی ښه و. او دې وجې نه نو د خدیجې نکاح الله نبي سره وشوه، او بې د هغې نه اولاد وشو د نبي علیه السلام. د خدیجې نه 2 زامن وشو او 4 لورګانې. یو زوی نومو قاسم او د بل نومو عبدالله، او لقب د دواړو طیب او طاهر، دا یې لقبونه و. او نوم قاسم او دارنګه عبدالله د دویم. دې وجې د نبي علیه السلام کنیه څه وه؟ کنیه ابوالقاسم وه که نه؟ ابوالقاسم یعنې د قاسم پلار. او دارنګه عبدالله دا د خدیجې نه شوی و. او 4 لورګانې د خدیجې بیبي نه شوي د نبي علیه السلام، چې زینب بیبي وه، ام کلثوم وه، او دارنګه فاطمه بیبي وه، او رقیه بیبي وه. دا 4 لورګانې د نبي صلوات وسلام وې. خو دا 2 زامن د پیغمبرۍ نه مخکې وفات شو، د نبوت نه مخکې، قاسم او عبدالله. او دا 4 لورګانې پاتې وي، او دارنګه نبوت او پیغمبرۍ په وخت کې هم وي. ټول ایماندار وي، ایمان یې راوړی و. او دارنګه دوی عثمان رضی الله عنه ته ورکړې وې، چې ام کلثوم او رقیه وه. کله چې یوه وفات شو بله به په نکاح سره ورکړه. او یوه علي رضی الله عنه ته ورکړه چې فاطمه بیبي وه، او بله ابوالعاص ته ورکړې وه چې هغه زینب بیبي وه. او د خدیجې بیبي نه دا اولاد شوی و. او کله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته نبوت میلاو شو او پیغمبري، او غار حرا کې دا آیتونه نازل شو: اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. الله نبی ته چې نبوت میلاو شو او کور ته راغلو، او ډېر خوفزده و، اریدلی و، ځکه ناشنا حالت کې غار حرا کې ځان ته ځای و، او ناشنا ملاقات د جبریل امین سره وشو. نو کور ته چې راغلو، نو خدیجې بیبي ته یې وویلې ما باندې څه واچوه، پټ مې که. چې کله یې پټ کړو، هغه رعب لاړو، ګبراهټ. او هغې نه وروسته الله نبي ته یې وویل څه چلو؟ نو الله نبي ورته هغه کهاني او قصه واوروله. اولنی کس چې په نبي علیه السلام ایمان راوړی په ټوله دنیا کې هغه څوک و؟ هغه خدیجه بیبي وه. اولنی مسلمانه د ځمکې په سر د نبي علیه السلام باندې چې ایمان راوړی هغه څوک وه؟ هغه خدیجه بیبي وه. او الله نبي ته تسلي ورکوله: کلا والله لا یخزیک الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ورته مخه پکېږه، الله خپل مدد هېڅکله تا نه کټ کوي.
الله به ستا مدد کوي. ولې؟ ځکه تا کې داسې ښکلي صفات دي چې هغه بل چا کې نشته. او ته چې دی صله رحمي کې خپلوانو سره خپلوالي پالې، ته هنګامي حالاتو کې مشکلاتو کې په معاشره کې خلکو ته هر چا نه مخکې ځان رسې. ته کمزوري خلک معاشره کې راوچتې، خلکو سره مدد کې، د میلمه اکرام کې. ته سچ او صادق انسانی، ته امین انسانی. او د الله قانون دا دی چې داسې انسانان نه ضایع کوي هېڅکله. الله نبی ته د تسلی ځای مو، او دارنګه الله نبی ته خپل مال هم ورکولو. قریشو ورباندې الله نبی باندې ډېره سختي مشکلات راوستي وو، خو خدیجه بیبي چونکې مالدار او مال یې ورکړی و، ځای یې ورکړی و. الله ځکه ورته وي الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى. الله ته فقیر مند کړی وې، فاغنى الله غني کړی. د خدیجې بیبي په نکاح سره کله چې خدیجه بیبي وفات شوه، او الله نبی ډېر غمجن او ډېر خفه و، او د عایشې بیبي ته به یې ډېره یادوله چې خدیجه بیبي داسې وه داسې وه. چونکې دا بنې چې دي یو بل سره په ذهن او طبیعت کې څنګه یي نه لګښتي که نه. نو نبي اسلام ورته وایي هغه بیبي چې دا اننګي تور تور و هغه ته ډېره یادې، دا اننګي چې تور و دا ډېره یادې ته. الله نبي ورته وایي خدیجې تا ته څه پته ده؟ هغې خو ما ته مال راکولو چې کله خلکو مال نه راکولو، هغې خو ما ته ځای راکولو چې کله خلکو ځای نه و راکړی، او هغې خو ما ته تسلي راکوله چې کله خلکو زه غمجن کولم. اخو داسې بیبي وه، داسې بیبي وه، داسې بیبي وه. خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها. او دا لږ مختصر معلومات د خدیجې بیبي متعلقه. او دویمه خبره به چې نن درس کې کوو هغه ته وایي ارهاسات البعثه. ارهاسات البعثه معنا د نبی علیه الصلاة والسلام نبی جوړېدلو نه مخکې علامې د نبوت، او مخکې د دې نه چې دا نبی جوړ شي زموږ خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه کې څه خویونه و چې د هغې په وجه الله نبوت ورکړو. یوه نښه پکې دا وه چې قریشو دا کعبه ورانه کړې وه، قریشو کعبه ورانه کړې وه او دوباره یې جوړوله او دوباره یې آبادوله، او هر چا به کاڼي ماڼي او خدمت کولو وړو راوړل به، او دا خپل لنګونه به خلکو اوچت ګڼل، داسې اوچتول. او ځکه عربو لنګ ډېر اچولو، لنګ نه او دا ازار ورته وي عربۍ کې. نبي علیه صلات وسلام دلته خدمت کولو چې نبي علیه السلام خدمت کولو په دې وخت کې د نبي علیه صلات وسلام عمر 15 کاله و. نبی علیه السلام نه لنګ اوچت شو، داسې عورت ښکاره شو، او عربو کې عورت ښکاره کول څه عیب نه و. چې ښکاره شو ایسته نبي علیه السلام بېهوشه پرېوتو، نبی علیه الصلاة والسلام بېهوشه شو، او هر کله چې بیداره شو نو د هغوی د نبی علیه السلام لنګ راواخیستو او داسې ویې تړلو، او په دې کې دا خلکو ته الله ښودله چې د نبي عورت حفاظت الله کولو. اگر که عربو کې دا ما مخکې وویل چې دا عیب نه و، او نبی علیه صلات وسلام بېهوشه پرېوتو د دې وجې نه چې غټ عظیم هغه څه ورته واقع شو چې هغه د هغه په عادت او خوی او طبیعت کې نه و. او عربو کې ځکه عیب نه و چې عربو چې کوم دی طواف هم په لوس لنډغر کولو که داسې نه وه،
د کعبې نه طواف هم لوڅ لنډغر کپړو باندې کولو او زنانو به خپل شرمګاه کې یو شی کېښود هغه یې پټ کړی و او کله چې مکه فتح شوه نهم کال د هجرت کې چې کله حج کېدو او ځکه مکه خو اتم کال د هجرت کې فتح شو نهم کال د هجرت کې چې فتح حج کېدو نو امیر د حج ابوبکر رضی الله عنه نبی اسلام جواب راولېږلو چې سکه چې کال ته به دا دو شیان نه یې ګورئ او الا لا يحج بعد العام عريان ولا يطوف بالبيت مشرك چې راتلونکي کال کې به حج کې مشرک سړی حاضري نه کوي مشرک سړي ته اجازت نشته چې د بیت الله نه طواف وکړي او دویم دا اعلان وکړو حج کې چې راتلونکي کال نه به نو لوڅ لنډغر او په بدن او عورت چې کپړې نه هغه انسان به حج نه کوي د جاهلیت د زمانې دا خوی او عادت څنګه کړو دا ختم کړو الا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان بخاری صحیح روایت ده دوی منخه د نبوت او د علامه د نبوت څه اداوه چې دا کعبه چې قریش ورانه کړې وه په دې کې به اختلاف راغلو چې دا حجر اسود به څوک خپل ځي باندې بیرته ږدي دا شرافت او دا اعزاز او دا تمغی اعزاز و چاته ملاویږي قریشو په دې کې اختلاف راغلو او خپل منځ کې وویل چې دا به څه چل کېږي نو بیا یې وویل چې دا باب بني شیبه چې دا بني شیبه چې کومه دروازه ده په بیت الله کې په دې باندې چې څوک اول راننوتو نو هغه به حقداري چې دلته به دا حجر اسود خپل ځای کې ږدي هغه به یې اوچتوي او الله کول چې دا اعزاز الله چاته نصیب کړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله نبی په باب بني شیبه باندې اولنې کسو چې راننوتو او به چونکې حجر اسود خو دروند دی غټ دی نبی اسلام ورته وایي چې څادر واچوئ او څادر کې اوچت کوئ داسې څلور کسان یې ونیسئ او به حجر اسود نبی اسلام خپل راواخستو او د خپل ځي باندې کېښود د بیت الله چې کوم مقام او ځای دی او دا علامه د نبوت د نبی علیه السلام چې دا اعزاز الله زموږ نبی ته نصیب کړو اگر که دا حجر اسود ډیر زیات چې کوم دی اخوا دیخوا شوی قرامته ورته وی حمدان بن قرمد د دوی مشرو په 319 د هجرت کې 319 هجری کال کې هغه ډیره ګمراه فرقه وه راغله حجر اسود یې وتښتولو بیت الله نه یې ویوړو 319 هجري کې وړو او 309 هجري کې راوړو څو کاله ورکو شل کاله ورکو شل کاله او هغې نه وروسته به حجر اسود راوړو په دې حجر اسود او په دې بیت الله ډېر ناشنا عجیبه حالات تیر شوي دي انشاءالله که مخکې موضوعاتو کې گنجایش میلاو شو انشاءالله دا خبره به کوو او دریمه خبره دا چې د نبی اسلام د نبوت نښه دا وه چې قریشو به کله حج کولو دوی به مزدلفې پورې تلو او ایسته مزدلفې نه به عرفات ته نه تلو او دوی به دا وایي چې مونږ قریش یو او مونږ اوچت خلک یو اوچت خاندان یو او دا حرم چې دی مزدلفې پورې داخل دی او ایسته د هغې نه حرم نه دی لذلک عرفات ته هغوی حج کې نه تلو او زمونږ نبي به عرفات ته تلو په حج کې د قریشو مخالفت به کولو ولې ځکه د ابراهیم علیه السلام دین هغې کې اندا تربیت او تعلیمو چې حج کې به کوم مقام پورې ځي د عرفات مقام پورې او دا مو د نبی صلوات والسلام د نبوت نښه او څلورمه نښه یې دا ده دا څویمه درېیمه که څلورمه ده څلورمه ده که نه انشاءالله او چاته خوب ورنشي ګورئ ښه د دې وخت کې خوب نه ورځي انشاءالله ملګري بیداره دي خو دا سحر درس کې چې کوم دی بیدار کم خلک بیدار پکې کمی
سهار چې کوم مانځه پسې درس کوو که نه نو هغه کې بیدار کمی او خوب ورځي صحیح ته ملامت ته نه وي شپې لنډې دي علی کل حال څلورمه نښه دا ده چې نبي صلات وسلام خپل غلام زید ابن حارثه سره چې کله تلو او د بیت الله نه به طواف کولو نو بیت الله شاوخوا بوتان پراته نو هغه به دا بوت داسې مسه کولو نبي اسلام منې کړو چې نه دا مه کوه دا په صحیح عقیده و ایمان کې دا نشته دې وخت کې نبي اسلام لا پیغمبر شوی نه و ښه ځکه چې په مکه کې دین ابراهیمي موجود و دین ابراهیمي دا د توحید دین و ځینې خلک اعتراض کوي هغوی وایي چې د مکه کې ځینې خلک اوسېده او دا رنګه مشرکان لاړه لکه د نبي اسلام مور پلار ښیي نو هغوی ته خو نبوت نه و رسېدلی هغوی ته نبوت خبره رسېدلې وه ځکه مکه کې دین چا و ابراهیم السلام دین و که نه او لوی نښه دا چې ورقه بن نوفل هلته و ورقه بن نوفل د تورات لوی عالم او توحید والا کله چې نبي اسلام ته نبوت میلاو شو او خدیجې بیبي تر زوی و هغه که نه او نبي اسلام خدیجې بیبي هغه ته وروستو چې دا خپل وراره ته څه خبره تسلي ورکه خبره یې ورته ټوله وکړه نبي اسلام چې داسې حال و نو ورقه بن نوفل ورته ویلې دا هغه دین دی کوم چې موسی علیه السلام ته میلاو شوی و او ارمان چې زما بدن کې طاقت وی او زه نوجوان وی لانصرنک نصرا مؤزرا چې ما ستا مدد کړی و چې کله خلک دا تا د مکې نه وباسي چې ما په دې وخت کې ستا څه کړی وی مدد کړی وی نبي اسلام ورته وی ولې خلک ما به مکې نه وباسي وی او دا قانون دی چې کوم نبي م راغلی دی هغه د خپل کلي او علاقې نه شړل شوی دی نو هلته کوم دین و دیني ابراهیمی د توحید دین وګوره ځکه د بیت الله بنیاد چا ایښی دی واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم او زمونږ د نبی نبوت لپاره دعام چا کړې وه ابراهیم علیه السلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم نو دا څلورمه نښه وه او پنځمه نښه زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام د نبوت نښه څه وه هغه دا وه زمونږ نبي علیه الصلاة والسلام نبوت نه مخکې د یزید ابن عمرو بن نفیل سره مخ شو او نبی صلات وسلام ته څه خوراکه وړاندې کړه هغه یزید ابن عمرو بن نفیل خوراکه یې ورته وړاندې کړه او یو شی و چې او یا ګډو یا چیلې او یا بل حیوانو چې هغې ذبح او حلاله شوې وه د بوتانو په نوم باندې او هغه خوراکه یې چا ته وړاندې کړه زمونږ نبي ته او زمونږ نبي صلات وسلام ونه خوړله نبی صلات وسلام ونه خوړله او وی چې لم یذکر اسم الله علیه په دې باندې د چا نوم یې نه دی یاد شوی د الله او نبي شوی لا نه دی ګورئ ښه نبوت لا نه دی میلاو ورته او دې وجې نه زمونږ نبي د نبوت نه مخکې د شرک نه او د ګناهونو نه معصوم او پاک انسانو او د نبوت نه وروسته هم معصوم او ساتل شوی او پاک انسانو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ما وایي چې درې موضوعګانې درې خبرې به کوو خو لیکن کومه ټالۍ چې موږ ټاکلې ده نیمه ګنټه ما خیال د هغه پوره شوه او دا بله دریمه خبره چې ده او چې هغه بشارات الانبیا بمحمد صلی الله علیه وسلم دی انشاءالله راتلونکي درس کې په ژوندو هغې کې به بیانوو د لوی الله په مدد سره الله مونږ ته علم او عمل دواړه نصیب کړي الله کوم ملګرو چې حاضر کړي ده مونږ سره د دوی دغه ناسته قبوله کړي الله مونږ دې مجلس نه په داسې حال کې چوټي کړي چې ته مونږ نه راضي شوی الله او ټولو مؤمنانو نه راضي شي الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين